باقی دا مسله چې کال نه دی پوره شوی نو ته مخکې ورکولی شي او که نه دې کې هم د علماو نری غوندې اختلاف شته خو جمهوري خبره دا ده چې تعجیل الزکات کال لا نه دی پوره او پیشکی زکات ورکې نو بس ورکولی شي هغې ته تعجیل الزکات ویلی شي د کال پوره کېدو نه مخکې مطالب نه درنه حکومت غوښتی شي او نه درنه الله پاک غواړي البته چې کال پوره شو نو اوس مطالبه لیکن که د کال د پوره کېدو نه وړاندې ته خپل ښه سړیتوب کې یو محتاج دی بیا هم او پیشکی زکات دی وله ورکو نو ورکولی شي دا ښه کار بله یو مسله د باب کې دا ده چې د یو سړي په چا باندې قرض دی په چا باندې دین دی زکات الدین دا تپوس هم خلک کوي ډېر د دې دکاندارانو عموما په خلکو باندې قرضونه وي دارنګې د نورو خلکو وي نو د دې دین نه چې په چا دې پورې دي نو د هغې نه زکات ورکول شته او که نشته نو هغه کې یو مسله خو دا زده کوي ځینې خلک وایي چې په زکات کې مې ورته پرېښودی نو په زکات کې پرېښودل نه منظورېږي ځکه زکات دا عبادت دی او تملیک المال چې ته د عبادت په نیت باندې یو سړي له مال ورکې هغې مالک شي اوس دا چې قرض ورته پرېږدي نو دې ته عربي کې اسقاط وایي ساقطول یعنې د هغه ذمه په دې باندې مشغول ده تا له حق دی چې ته ترې وغواړې خپل مال نو تا د هغه نه دا مسئولیت او مطلوبیت دا د ساقط نو دا تملیک نه دی بلکې اسقاط دی نو قرض په زکات کې پرېښودل دا صحیح نه دي هغې صحیح صورت دا دی چې قرض درکړي او ته بیا زکات کې ورکه یا ته ورله زکات ورکې خو که داسې دې ورته ووایي چې هلکه زکات در کوم خو بېرته به یې ماله زما په قرض کې راکې نو بیا دې زکات ونه شو او که دې ورکړي او هغې نه درکوي نو په زور یې ته نشي اخیستی البته چې زکات به ورکړي د زکات په نیت چې کله هغه زکات واخیستو او جیب کې یې ښودي او یا یې کېښودي نو ورته وایه چې هلکه کاکا په تا باندې خو زما دومره روپۍ پورې دي او دا دې اوس د سره وشوې نو راکړه نو دغه صورت کې چې تا دې په قرض کې درکړي نو هغه کې زکات کې څه خرابي نه راځي او بلکې زه وایم چې کله د مالک شو نو اوس ته زور باندې هم ورته ویلی شي په کلکه هم ویلی شي چې دا زما زکات دې نه اوس راکړه اوس دا خبره چې دا ستا په چا باندې دین دی پیسې پورې دي نو په دې کې زکات شته او که نه دا کې مسله داسې ده چې که دا قرض داسې و چې تا سره د هغې د ثابتولو څه ذریعه نه وه او د هغې د وصولولو تا سره څه امکان نه و نو دا گویا چې قرض حالک دی دا حالک مال دی هلاک شوی مال دی نو بیا هغې نه زکات ورکول در باندې نشته چې کله یې درکړو نو د هغې نه وروسته بیا زکات ورکول د تیرو کلونو دپاره به هم زکات ورکړي او که داسې و چې هغه پې باندې اقرار کاو یا تا سره ګواهان شته چې عدالت کې ته دا قرض ورباندې ثابتولی شي نو هغې کې د علماو مذهبونه او د هغې آرا مختلف دي خو مضبوطه خبره دا ده چې د هغې نه زکات ورکول تا باندې لازم دي او هر کال د هغې نه زکات به ورکوې ځینې عالمان وایي چې کله دې وصول کړي نو بیا د ټولو کلونو دپاره زکات ورکړه او مسله دا ده بهرحال چې دغه مال چې ستا په چا باندې پورې دی او هغه هلاک نه دی نو هغې کې زکات ورکول شته بله یو مسله د کالو د زکات ته زکات الحلی ورته وایي زنانه یو قسم کالي خو داسې دي چې هغې د مال د جمع کولو په غرض باندې سره او سپین جمع کړي لکه ځینو زنانو په باره کې د مالدارو ښځې د چا سره اویا تولې سره د چا سره د دې نه هم ډېر د چا سره کم نو اویا تولې سره خو ښځه لاړو ګرځولی نه شي که نه نو دا خو حقیقت کې مال جمع کوي مخکې تاسو ته ما ووایي چې مال ګورې سره او سپین دي دا کاغذونه مال نه دی دا خو که نن مثلا حکومت بدل شو او دا سکې منسوخه کړه لکه بوټو زمانه کې چې څو ځله شوي وه نو بیا دا د 1000 روپو نوټ په کاسیره باندې هم نه خرڅېږي دا مال نه دی مال سره او سپین دي نو که ښځې د مال جمع کولو په غرض باندې دومره سره او سپین جمع کړي دي نو هغې کې زکات به خامخا ورکوي
یو حلی کالی لکه جامع انسان هر وخت کې اغوستلی دي دا د انسان زینت دی نو داسې د ښځې دپاره په غوږونو کې والی او یا څه چې ورته وایي یا په سر کې څه کالی دی یا په لاس باندې بنګلي دي باوګان دي یا خپو باندې پیکړې او پینځې او نتکۍ دا نمونه دي د هغې نو چې د دې د استعمال کالی دي نو په هغې کې د علماو اختلاف دی امام ابو حنیفه وایي او دارنګه نورم ډېر فقها او محدثین دي چې هغه وایي زکات به ترې خامخا ورکوې او هغې د ځان دپاره استدلال کې یو حدیث پیش کوي دا یو حدیث دی صحابي وایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو دوه تنه ښځې راغلې او د هغې په لاس کې د سرو زرو باوګانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوس وکړو اتحبان ان یصورکم الله یوم القیامة اصاور من نار وی دام خوښه ده چې الله پاک قیامت کې د اور باوګان درته په لاس کي هغې وی نه دا خو خوښه نه ده یا رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فادیا حق هذا الذي في ایدیکما دا د دې حق ادا کړئ او د هغې په لاس کې د استعمال هغه زیورو دا نه چې هغې ګندې صندوق دي ښودلي دارنګې حضرت عایشې نه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما خواله راغی او زما په لاس کې سکالي ولیدو ګوتې چې ورته وایي خاتم ګوتې ورته وایي که ګوتۍ ورته وایي د سرو زرو د سپینو زرو ګوتې وایي زما په لاس باندې نو ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما هذا یا عایشتو دې لاس باندې او ګوتو باندې دې سري نو ما ورته وایي کہ یا رسول اللہ صنعتهن اتزین لک یا رسول اللہ دا خو تا ته په ځان ښایسته کوم جوړې کړي مې د ګوتې مې په لاس دي ښځه خاوند ته ځان ښایسته کوي کله چې مسلمانه ښځه او چې فاسقه وي نو هغه چې د کور نه وځي نو ځان برش کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو حسبک من النار دا د اور دپاره پوره دي که زکات پرې نه ورکړي او درې ائمه درې امامان داوي چې د استعمال کم زیور دي نه کې زکات نشته خو مسله دا ده احتیاط دا دی چې زکات پرې نه سړی ورکړي والاحتیاط اداؤها بله یو خبره دا ده چې د ښځې مهر دی هغه مهر چې کله دی اصول که عام طور دا ښځو له چې کوم کالي دي نو دا د هغې مهر دی نو هغه مهر باندې هم دا غني ده هغې نه به زکات ورکوي دارنګې د تجارت دپاره چې کوم مال در سره دی د هغې نه به زکات ورکوي بله مسله د عشر ده کله دا خلک تپوس کوي اجاره باندې پټی اخیستلی دی نو هغه د اجارې د پټي نه د هغې زکات یعنې عشر چا باندې دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مالک به ترې ورکوي او نور شاګردان او عالمان وایي چې نه هغه مستاجر چا چې د دې پټي غله حاصله کړې ده نو هغه به د دې نه زکات ورکوي نو دا مسله د علماو په منځ کې اختلافي ټایم لکه چې ختم شو بس به کو که نور د چا څه سوالات وقتاً په وقتاً بیا کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.